السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم شاجي. ګرانو کتونکو، مونږ نن پیراډایز سیټي کې ولاړ یو او پیراډایز سیټي کې دلته مونږ سره داسې څه نوجوانان موجود دي چې هغوی د ډېر وخت نه یو د صدو قصه ده چې د قوم، د ملک، د نوجوانانو د دین یو جذبي سره او یو میشن باندې خپل کار کوي. اسلامي جمعیت طلبه پاکستان دا نوم دا به تاسو دپاره نوی نه وي چې د دې نرسرۍ لګولي بوټي هغه نن په دنیا کې په مختلفو محاذونو باندې، په مختلفو شعبو کې، په مختلفو جوماتونو کې د تناور بوټو غوندې موجود دي او خپل صلاحیتونه هغه د راتلونکي وخت دپاره او د دې قوم دپاره او د مسلمانانو دپاره برای کار راوړي. اسلامي جمعیت طلبه د نوښار په سطح دلته سبا یو پروګرام منعقد کړی دی چې هغې کې مختلف قسمه سرګرمیانې دي، پروګرامات دي، د دې قایدین دلته کې را روان دي، مرکزي صوبایي قایدین هغه به دې کې شرکت کوي او دې کې به په زرګونو طلبه هغه د مختلفو ځایونو نه راځي. هغې ته به ایوارډونه چې کوم ټیلنټ والا طالب علمان دي هغې په مختلفو شعبو کې او مختلفو سرګرمیانو کې اهم کردار ادا کړی دی، پوزیشن یې اخیستی دي، پرمختګ پکې کوي، نو هغې کې ایوارډونه به هغې ته میلاویږي، حوصله افزایي به میلاویږي. مونږ راغلي مونږ د دې پروګرام جایزه وایسته، د دې تیاریانو جایزه مو وایسته او دا مونږ وی چې ټول نوښار سره شیر کو او بیا خپل نوجوانانو سره هغه شیر کو، هغې ته د دې اطلاع ورکو په نوښار کې دا یو غټ پروګرام سبا کیدونکی دی او د هغې دپاره لویه سطح باندې تیاریانې جاري دي. د اسلامي جمعیت طلبه نوجوانان هغه لګیا دي او خپل کار کوي. دې سره به څو خبرې کوو. موږ سره د جماعت اسلامي سرګرم رهنما افتخار احمد خان هم موجود دی، د هغې په نګرانۍ کې دلته دا کار کیږي. دا ټولو نه مخکې به مونږ تپوس کوو چې افتخار بھائی دا څه شی شروع دی دلته؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। 25 तलबा का सन 1947 23 दिसंबर, आज 23 दिसंबर है, यौम तासीस है इस्लामी जमीयत तलबा। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमुल्लाह का लगाया हुआ पौधा जो आज तनावर दरख्त अपनी फिक्र लिए हुए 4 बांगे आलम अपनी दावत फैलाए रखा हुआ है। नौशहरा के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मई के अंदर एक बहुत बड़ा अहबाब कन्वेंशन किया। वही हमने इरादा किया, वही हमने फैसला किया कि 23 दिसंबर के बाद इंशाअल्लाह 24 दिसंबर जो कल आ रही है सुबह 9 बजे हम इंशाअल्लाह उस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जो एजुकेशनल एक्सपो के नाम से है, जो कि तुलबा के नाम हम कर रहे हैं। इस दिन को तमाम हजारों की तादाद में हमने तुलबा तक इन नौजवानों ने अपनी दावत पहुंचाई है और कल यहाँ पर आपने देखा है कि बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर सजाया गया है और इस पंडाल के अंदर हजारों तुलबा तशरीफ ला रहे हैं, अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे और इंशाअल्लाह उनकी सलाहियतों की हौसला अफजाई के लिए मेहमानान गिरामी जनाब लियाकत बलोच साहब और दीगर मेहमानान गिरामी अपने हाथों से उन्हें अवार्ड्स और शील्ड देंगे, उनकी हौसला अफजाई फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल एक नया सूरज लेकर तुलू होगा, उम्मीद का और हौसले का और अज़म का। पाकिस्तानी कौम को एक नई क़यादत, नौजवान क़यादत यहाँ से मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का ये इज्तिमा तारीख़ी भी होगा, खूबसूरत भी होगा, जानदार भी होगा और शानदार भी होगा। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान शिरकत करेंगे और ये जो यहाँ पर आपके सामने इस्लामी जमीयत तलबा के सिपाही और नौजवान नज़र आ रहे हैं, ये उन्हें खुशामदीद कहेंगे। ګرانو کتونکو، دلته کې مونږ سره د اسلامي جمعیت طلبه هغه نوجوانان موجود دي چې دا ورځ او شپه دلته د دې پروګرام دپاره یې محنت کړی دی. مونږ مختلف اکټیویټیز کې چې کوم مثبت
سرګرمیانې ورته ویلی شو د تعلیم په میدان کې او دې سره سره غیر نصابي مثبت چې کوم سرګرمیانې دي هغې کې دا نوجوانان موجود دي. دې سره به هم خبرې کوو. مونږ سره د معراج الدین صاحب تاسو به نوم اورېدلی، معراج الدین خان ایډوکیټ، الله تعالی د هغې جنتونه نصیب کړي. د هغې فرزند هغه دلته موجود دی. معراج الدین صاحب د اسلامي جمعیت طلبه ناظم اعلی پاتې و. زوی دلته کې د یو کارکون په حیثیت لګیا دی د اسلامي جمعیت طلبه د پروګرام دپاره تیاریانې کوي. دې سره به هم خبرې کوو. څه به وایي دي تاسو؟ جزاک الله. ټولو کې اول خو ستاسو ډېره شکریه چې تاسو راغلی، موږ له کوریج راکړو، موږ له عزت راکړو. بنیادي طور سره اسلامي جمعیت طلبه هر کال د نومبر 15 نومبر نه د دسمبر د اخرې پورې په ملک کې د هرې سطحې لوی لوی پروګرامونه کوي د ایجوکیشن ایکسپو په نوم باندې. په پوره پاکستان کې کېږي، زموږ په ټوله صوبه کې داسې سرګرمیانې روانې دي چې تقریبا سر ته ورسېدې. دا هم د هغې سلسلې یوه کړۍ ده نن، او موږ دلته پیراډایز سټي کې موجود یو. انشاءالله موږ سټوډنټانو ته هم رسېدلي یو. دا پروګرام به زموږ انشاءالله د سټوډنټ ایجوکیشن ایکسپو په نوم باندې وي. سبا انشاءالله 9 بجې به دلته موږ ستاسو انتظار کوو، د ټولو خلکو، د ټولو میلمنو، د سټوډنټانو، د خپلو احبابو. زه به لږ تاسو سره د دې پروګرام ډیټیلز شیر کړم. نو ټولو کې اولنۍ سرګرمي زموږ په دې پروګرام کې ده چې سیرت النبي صلی الله علیه وسلم باندې موږ یو ټیسټ ارینج کړی دی چې د ضلعې د ښه او ښه نه د یو سر نه د بل سره پورې مختلف قسمه سټوډنټان به راځي دلته کې، او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره چې د چا مینه ده هغې به دلته د ټیسټ کې شرکت کوي، او انشاءالله موږ هغې له ښه زبردست کیش پرایز انعامونه مې ایښي دي. نو فرست له زموږ 7000 دی، سیکنډ له 5000 دی، تھرډ له تھرډ پوزیشن. دا د دې لپاره نه، دا د دې لپاره چې دې سره د نورو وړو کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت هغه مینه پیدا شي او هغه شوق پیدا شي. دې نه علاوه دې کې یو بله سرګرمي د ټیلنټ ایوارډ په نوم باندې چې په خپلو ادارو کې، تعلیمي ادارو کې کم طالب علمان د ښو صلاحیتونو اظهار وکړي، هغې له موږ دلته په سټیج باندې داد ورکوو او شیلډ به وله ورکوو د خپلو میلمنو. بنیادي طور سره دا سرګرمي موږ د دې دپاره هم کوو چې په پرایویټ ادارو کې خو بچو د حوصله افزایي میلاوه شي، هغې له ایوارډز هم میلاو شي، خو بدقسمتۍ سره سرکاري ادارو کې چې کوم ماشومان دي، کوم قابل ماشومان دي، هغې ته د هغه لیول حوصله افزایي نه میلاویږي. نو موږ دا دواړه په یو سټیج باندې یو ځای کوو. په دې یو سټیج باندې موږ ته وایو تاسو کې هېڅ فرق نشته، تاسو راشئ پرایویټ بچي سره به سم په سمه انشاءالله موږ سرکاري وړو هم دلته کې ایوارډونه ورکوو. دې نه علاوه موږ انشاءالله دلته کې د بکس د اویرنس دپاره یو بک سټالز به هم لګوو، انشاءالله فوډ سټالز به هم لګوو، مختلف قسمه نور سټالز به مې دلته سټوډنټان دې راشي. او د دې نه علاوه دلته کې موږ خپل احباب هم نه یرو. خلک چې ورته په انګلیش کې الومینای وایي، موږ هغې ته احباب وایو. نو موږ خپل احبابو نه وختن فوختن مشورې مخلو، خپل پروګرامونو ته راغواړو. یاره پښتو کې خو داسې خاص لفظ ماته یاد نه دی، خو موږ ورته احباب وایو، او په انګلیش کې ورته خلک الومینای. لکه چې پښتانه زیاتتر خلک دي دا دې ته به څه ویلی شو موږ احباب؟ مخکې چې کوم دوستان دي، مشران دي، او بالکل موږ سره چې په دې مینه لرونکي زموږ د تنظیم چې کومه حصه پاتې شوي دي، کوم خلک بنیادي بالکل مینه لرونکي زموږ مشران، زموږ ژوندي قوم هغه دی چې خپل تاریخ نه هېروي، خپل زاړه نه هېروي، خپل مشران نه هېروي. موږ خپل مشرانو له مخکې هم عزت ورکړی دی، انشاءالله اوس به هم راغواړو، او راغواړو به چې راشئ زموږ پروګرام وګورئ، زموږ وګورئ ستاسو بچي، ستاسو سټوډنټان دلته لګیا دي د وړو د خیر دپاره، سټوډنټ ته د فایدې دپاره او د هغه د خیر دپاره، او د نظریه پاکستان او د اسلام چې کوم بنیادي پیغام دی هغې سره یوه هماهنګه سرګرمي دلته موږ منعقد کړې ده. زما د ټولو نوښار طالب علمانو ته دا درخواست دی چې ښه بھرپور طریقې سره دلته شرکت وکړئ او د پروګرام نه خوندونه والی. جزاک الله. تاسو به څه وایئ دې خلاصې اول بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې خپل اهم وخت نه مو وخت ویستو، موږ له مو وخت راکړو. نو ټولو کې اول خو تاسو ته ډیټیلز شیر کړل، عباس صاحب هم زموږ صدر صاحب هم تاسو سره د پروګرام حوالې سره چې کوم الله علیه و آله وسلم د سیرت نه دی واقف شي. دویم نمبر کې چې کومه اکټیویټي ده په هغې کې سپیچ کمپټیشن دی، د هغې موضوع چې کومه ده هغه سوشل میډیا کې منفي او مثبت اثرات. تاسو ته پته ده چې نن سبا هر یو کس سوشل میډیا استعمالوي، نو چې د دې نه دی خبر شي چې دې کې ماله فایده کومه فایده ده او نقصان مې څه دی.
بعضی خلک چې کوم دی نو د ایجوکیشنل ایکسپو لا یا د سیاسي رنګ ورکوي چې دا سیاسي دغه دی او د چې کوم دی نو سیاست سره ټچ کوي نو د دې سیاست سره هیڅ سروکار نشته او د دې چې کوم هر څه دي نو دا سټوډنټس دپاره دي او د طالب علمانو دپاره دي د هغوی د برایټ فیوچر دپاره دي او چې څومره هم په دې کې شرکت کوي یا هغوی څه کردار ادا کوي نو دا به سټوډنټان وي او دا سټوډنټان چې کوم دي نو دا به مخکې د یو ښه لیډر په حیثیت سره د ملک او قوم خدمت کوي نو د هغه لیډرشپ چې کوم آغاز دی نو هغه اکثریت چې کوم مونږ لیدلی دي او زمونږ مخکې تیر شوي دي نو هغه هم د داسې اکټیویټیز نه شوي دي د دغه چې کوم لیډرشپ دی د هغې آغاز نو زه ټولو طالب علمانو ملګرو ته هم وایم او نور چې څومره زما ملګري دي دا اواز اوري هغوی نه د شرکت اپیل کوم او ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ده. ګرانو کتونکو اسلامي جمعیت طلبه دې ملګري چې څنګه خبره وکړه چې خلق سیاست سره تړي حقیقت دی دا تنظیم سیاسی لحاظ سره به د جماعت اسلامی پاکستان په سرپرستۍ کې چلیږي خو زما خپل ذاتی یو مشاهده تجربه چې دې نرسرۍ کې کم ماشومان نوجوانان هغه رالوي شوي دي هغه کومو خلقو دې کې ترقي کړې ده نو هغه ډېر لرې رسېدلي دي او هغوی باندې داسې قید نشته نن مونږ کتلي دي په مختلفو شعبو کې ډاکټر عبدالقدیر خان هغه د دې نرسرۍ لګولی یو بوټی او د موجوده دور کې داسې مختلفو پارټو کې داسې لیډرشپ شته چې هغه ځای ته رسېدو کې رسولو کې د هغې کې د اسلامي جمعیت طلبه د قائدانه صلاحیتونو کردار پنها دی او دغه وجه ده چې اسلامي جمعیت طلبه نوجوانان موږ په دې لاره اوس را روانو نو په سونو هلکان ماشومان هغه په موټر سایکلو باندې په ون ویلینګ کې او داسې سرګرمیانو کې لګیا و چې هغه د خاندان دپاره او د خپلو کورونو دپاره مور پلار دپاره هر ټایم د رنج و غم او د فکر باعث وي دا د نوجوانانو داسې یو ټولګی چې هغه یو کیپ تیاری او سټوډنټ طالب علم هغه بوست کوي او هغه مخکې خپل تعلیم کې او د هرې شعبې کې ترقۍ دپاره تیاری دلته کې دا نوجوانان دی دې سره خپل طریقې سره تفریحي پروګرامات هم منعقد کوي خو زیات تر توجه هغه د قوم په جوړولو کې ده داسې ډېر زیات ډاکټران چې هغه په ټوله دنیا کې دې ټایم کې موجود دي او ډېرې غټې ادارې چلی او جوړې کړي دي نو هغه هم د دې نرسرۍ نه وتلي دي الخدمت فاونډیشن که تاسو وګورئ نو اکثریت چې کوم ډاکټران دي او هغې کې رضاکاران دي هغه داسې سټوډنټان دي ګرانو کتونکو زموږ دلته د راتلو مقصد او دې سره د دې د کوریج او د دې د طالب علمانو ته د رسولو مقصد هم دا چې د دې نه زموږ نوجوانان خبر شي چې داسې یو ټولګی داسې خلق هم شته چې هغه د هر څه نه بې فکره د قوم دپاره او د خپلو ملګرو دپاره د خپلې کمیونټي دپاره د خپلې سوسایټۍ دپاره خپل پوره زور سره او پوره صلاحیتونو سره کار کوي مونږ به تاسو ته د دې بیا یو څو کلیپونه هم شیر کړو چې دلته څه تیاریانې وشوې او سبا به دلته کې دا وسیع وریز میدان دی او پیراډایز سیټي نوخار دا د نوخار ترقي یافته ماډل ټاون دی یو ماډل ټاون دی ډېر وسیع عریض روډونه دي او ډېر ښه وادیانو کې ګیره یو سوسایټي ده او د دې په دې وادیانو کې په دې ګراوند کې سبا د نوخار نوجوانان به دلته راجمع کېږي او مختلف قسمه سرګرمیانې او موږ به تاسو ته په صدای نوشیره باندې کوشش کوو چې هره سرګرمي تاسو ته لا یو ښیو اجازت غواړو د الله په امان